ما جاء فی التصویب فی الفجر صلی اللہ علیہ وسلم. تصویب په سبا کې تصویب راغله ده. تصویب په لغت کې څه ته وایي او په اصطلاح کې څه ته وایي او تصویب څو قسمه ده. تصویب د صوب نه ده، صوب رجوع ته وایي. نو لغتن معنا العلام من بعید. تصویب ته ځکه تصویب وایي چې لرې نه یو سړي ته داسې کوي، اعلان ورته پس کوي په صوب. اشاره او اعلام د بعید ته تصویب وایي. ځکه دی کې اکثر جامع خلق خوځوي، یې مولا بادره شمالي اتحاد والا راشه ټیزنه نو دی ورته تصویب کې اشاره به صوب کوي. صوب ته ولې صوب وایي؟ صوب وایي رجوع ته. نو کپڑا کې مالوچ هغه حالت ته واپس شي چې کوم حالت د پاره مالوچ جوړیږي. رجوع الى الحالة الاصلية. مالوچ خود دې د پاره چې تار ته جوړ شي، تار د دې د پاره چې کپڑا ته جوړ شي. نو کپڑے ته ځکه صوب وایي چې رجوع پکې ده، مالوچ شو هغه حالت اصلي ته. نو تصویب معنا اشاره من بعید یا اعلام بعد اعلام، خبردارې پس ته خبردارې نه. نو دې ته تصویب لغتن. دویم اصطلاحي معنا ده. اصطلاحي معنا ده اعلام بالصلاة بعد الاعلان من اول. د مانځه د پاره دوباره اعلان پس ته اعلان اول نه. نو په بانک دوباره عود کول اعلام الاذان، الاعلام بالصلاة بعد الاعلان. دوباره اعلان د مسکل پس ته اعلان اول نه. نو دې ته تصویب اصطلاحا وایي. بیا دا تصویب اصطلاحي په قسمه ده. یو تصویب مسنونه ده، یو تصویب بدعي ده. تصویب مسنونه ده ته وایي چې په صلات د فجر کې الصلاة خیر من النوم وایي. ځکه دا یو قسم دعوت الى الصلاة بعد حي على الصلاة و بعد حي على الفلاح. حي على الصلاة حي على الفلاح یو خود دعوت د صلات کا. بیا دی وی الصلاة خیر من النوم، دا دعوت الى الصلاة په بیان د فضیلت د صلات سره بعد الاعلان الاول. نو دا تصویب مسنونه ده. دویم تصویب بدعی ده. هغه دا چې د کوفه ملایانو او بعض ملایانو د اذان نه پس دوباره اعلان قائل شوی دی چې بانګوشي او سات تیر شي نه به وایرونو الصلاه الصلاه الفلاح الفلاح، یا غاړه تازه کی یا کلمې وای. نو پس د اذان نه اول نه د اذان او د اقامت په منځ کې دوباره اعلان کول لکه د بانګ پشان دې ته تصویب بدعي وای. دا د کوفه بعضو ملایانو جوړ کړو، خلقو کې ناراستی راغله ونه دوباره به اعلان کاو. خدا حق خبره ده چې پاک علماء محققین علماء همیشه د دې بدعات ورد کړي دي، هغه خدای ختم کړي دي. کنه اوسم شیخان شته که په تصویب د خلک عادت کنو به انتظار د تصویب کوي او تصویب نه پس په ودرې که ممکنه چې به دیم تصویب وشي. نو دا قوم کې د ناراسته ذریعہ ده، لکه د قضا عمره عمل موږ کې د قضا عمره به قضا به کوي ذخر د کال په اخر کې به وکړو، یا خانان به مونږ او د سونه کې سخات به ولا جوړ کې، یا خلق به بدلون د خزو او خرصول د خزو روا کی، عملیان به ولا حیلې د حرام جوړ کې چې دني می 500 افغانه مقرر کړل.
دا ټکی ټوري همیشه د شریعت حقیقت ختمي او دا د يهودو طرز عمل چې دا په خلقو کې راغلي د ملایانو يهوديان په دې هلاک شوي دي. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة هیله هغه وخت روا ده چې یو مسلمان د تکلیف نه بچ کول غواړي په هغه یو واقعه راغلي نه هغه وخت علماء یو حیله لیکلې ده او دې د پاره نه دي لیکلي چې حرام حلال او یو دستور وګرځاو د ملک ته پاره او ټول خلک دې پکې نه دا خو ناروا ده خو چا روا کړ. په بخاری کې بدل راشي کتاب الحیل کې نو دغه شان باز د کوفی ملایانو بدعتیانو او احناف دا تصویب مبتدا جوړ کړو نو د بانګ نه پس په لک سات پس به وی استوانا راځه رونو منزله دوباره اعلان شریعت دا نخوخه ځکه دا ما تویل کتبه ما جمع چې غیر مقلد عالم مقتل چې دا خو ذریعہ د تفریق د امت ته چې د دوی اجازه تو کنه غیبه به د دوی جمع په انتظار کړم به جمع ل ناراضي نو د مسلمانانو د وحدت شیرازه به ختم شي ای به زړم به جمع سکو دوی مو بوک او د دوی والا بوې دوی تنزو زمون بزان ل درې مو او د درې والا بوې زسې کو ځان ل بسل ورم جمع کو نو مسلمانانو توحید به پاتې شي. نو دې کې دغه نقصانات تین علماء هغه ته بدعت ویل دي نو دې بیان ده دې بعض علماء شوافی لکه نووي سے مسلم شرح کې هغه لیکلي چې احناف د تصویب مسنونه نه دي قائل الصلاه خیر من النوم خدای غلطی کړی دا او د موطا امام محمد په عبارت خطا شوی دی. موطا امام محمد کې دا کلام دی چې ابن عمر سے حی علی خیر العمل وی امام محمد سے د دین پس وی ولا يجب ان يزاد في الاذان ما ليس منه اذان کې با کلمې نه زیاتی کې چې د اذان نه نوي نو دا بنوي حی علی خیر العمل ځکه دا د حضور زمانہ کې بلال سے بو دین دی ویلې دغه مقصد دا نو چې کوم تصویب ثابت ته په فجر په اذان کې دا غي نه انکار دی هغه دا علی خیر العمل باندې را دو چې دا بنوي باقی دا الصلاة خیر من النوم دا په حدیث د ابي محذور کې راغلي د ابو داود پر روایت کې او په حدیث د بلال کې ثابت ته او د انس کې نو دا خو ثابت ته د حضور مبارک نه نبی کریم دو نو دا غواره بلال سے بیا الصلاة خیر من النوم نو نبی کریم خوشاله شو دا خو ډېر خپل کلمې دي دا په اذان کې وای. بعض شیعاګان وای دا الصلاة خیر من النوم دا بدعت عمری دی عمر سے دا ایجاد کړي ځکه چې د مؤذن وی الصلاة خیر من النوم نو هغه ورته وی دا په اذان په سبا کې وایا وی دا عمر صاحب کړي او د جهالت ته عمر صاحب مقصد دا چې بخاری د اذان نه مو آیا دا کلمه خو په اذان کې راغله دا ماته د ولید دا وی الصلاة خیر من النوم هغه وی جعله فی اذانک مطلب دا چې دا په اذان کې وایا بهر مو آیا دا څنګه چې د عمر سے په وینا باندې د دې یاد شو ځکه دا د حضور مبارک د زمانه نه ثابت دی الصلاة خیر من النوم نو دا تصویب مسنونه ده او د دین علاوه د نور بانګونو په میانس کې او د اقامت په میانس کې دوباره आवाज کول دا تصویب مبتدع ده لکه بعض مليانو د بخارا او د سمرقند احناف کې د حلګر ډیر تیر شوی دي او سم دی پکې او مذهب یې بدنام کړی نو دوی د عرفات یو نمونه به جوړوله عرفه پرد به بار میدان ته وتل دې ته به تشبه بالعرفه کوله په میدان کې به درېدل او دعاګانې به غوسته نو علما او محققین په ردو کې چې دا څه کوي به خبرځان لتا سو مصنوعي بیت الله جوړه کی او سال د دې حکم راغلی د چې عرفات نه علاوه تاسو میدان ته وځئ نو دا عرفه پرد په میدان ته وته نو دا پیران چې زما په دې شکنه دغه وجنه چې بدعت اکثر پیران جوړه خلک یې ګیره ته ګوري پټکی ته ګوري خپل شکل ته ګوري
نو دوی چې بدعت کوي نو مریدان ورپسې روان شي. بدعت پیدا کوي پیران چې شریعت نه خبر نه، احادیث نه نه خبر، دین کې اضافه او کمه. اوس ما په لاره باور چې پیرانو د لنډي کوتل جلوس روح کو نو حیات آباد ته رسول او ځای په دروازې جوړ کړي وي او ناره تکبیر او صلوات و سلام علیک یا رسول او شربتونه تقسیمون. الکه دا کار مخکې کو دا ولې روانه او حضور په دې خوشالي او تاسو محبت د صحابه کرامو نه زیات. نو دروازې جوړول، بلفونه جوړول، ورپسې شربتونه تقسیمون او دې پورې جلوس راخل. نو دا غ بدعات ته چې دوی کوي او نمې د پیرانو ده. به ساله دا پیر خخ شنو به اجرا کې خخ کې نو ورته ناست نو به په جنډې او خی قوس اعظم ته جوړ کې او قیوم زمان. الکه دا نسواری خو مولې دلې په دنیا کې چارشاده کې ما سبق وې دارالعلوم کې والد صاحب نو استاد نو زمون چارشاده پاړه کې منډه وې داسې د لرګو مخبرې ته لاو یو چرسی په پکې ناستو پنجابي تک تور قبیح شکل بابر سر او د خانان بوله راتل د چارسده د اتمانزو د رزړو د تنګي د چرسیانو بور سره چرس کړ. ناغه مړ شو چا په جنازه نه کوله. نو چهارشنبه پر ځل ته میلې په زمون په تحصیل کې نو چرته امام براغلی هغه ته په پته نه لګی چا ورته دل تمړې پروت جنازه په کاغه ډیره خده بلې سه دغه د امام خو په دې کې چلون ودلون مصالح ورته ملوش، اسقاط شریف ورته ملوش، کوزه شریف ورته ملوش. نه په جنازه وکړه خخه نو داغه لوی زیارت جوړ شوی. نو ذکر یو ځل ناس چا زنانو څخه خبر کولې خان بابا زیارت. ما خان بابا سي بیا غدن دی هغه ځان ما وی ان لله دا خو سرکوز خو ما په خپل دید چې چرسیو نو چرسیانو ولا خبر جوړ ک مزیدار او جنډې په ودرول یختا که بزرګي په چرسي خوراده چې چرسي ورو یا په نسوارو. نو اکثر دا قبرونه دا لوی ګمبتونه چې ویني دا مریدانو په جوړ کړی. نو مرید خدا پیر نو پیغمبر جوړ کی، معصوم ته جوړ کی، قیوم زمان. نو به په ګمبت جوړ کی او جنډې په جوړ کی او شریف او دغه شریف کنه عالمان دا کار نه. دا یو عالم په خبر به ګمبتونو نو ویني او نه عرش شریف په ویني، نه میله شریف، نه شکرانه شریف، نه مالګه شریف. دا ټول شریفان د دې پیرانو په خبرونو پراته دي او مریدانو ولا جوړ کړي. او دا مال دې په خپل ما سبق په زو پیراتو دومره مې نفرت ته ځکه چرسیو نو چرته خانانو چرسیانو ولا خبر جوړ کړو. خان بابا چاته سبدستی بابا چاته پیر حضرت تانوی سے مولانا اشرف علی تانوی رحمت اللہ علیہ صاحب طریقت چې اول خو چا سره بیعت نه کو، بیعت شه با تب اتباع د شریعت کې حلال او حرام تمیز به ورته خو او د صحیح عقیده او د غلط ذکرونه ورته نه خو ذکر مونږ کا بس روزگار دې سره حلال او حرام تمیز شریعت خدا دې پابند که سړي ذکر وکړل کرته دروازه او روزگار حرام نه نو ذکر فائدہ وکړه کده روزگار نقصان وکړه یا سود خور ده یا په بل ګناه کې مبتلا. نو ذکر یو مستحب شی ده او د حرام نه ځان ساتل دا ضروری دي. نو اصلاح د معاملات او اصلاح د عقاید او اصلاح د اخلاق دا د نور خبرو نه ضروری دي. بیا ذکر چې هغه په حدیثو کې راغلم نه هغه ذکر ته ساجت هغه ذکر خدای چې کوم په حدیثو کې راغلي قسم دې دومره اسکار راغلي چې سړی غو نشي پوره کوه نوې نوې ذکرونو ته حاجت نشته. نو دا تصویب مبتدا دا باز ملایانو جوړ کړو نو علماء پیرادو کو هغه شکر چې ختم شو. نو دا جلوس ملوس دا دلته نو دا اوس سره راغلی پنجاب دا طرف مخکې چا نه کړ او قیادت پیران کوي
بدعتیان پیران. نو با ما جاء فی التصویب فی الفجر، تصویب د سبا په بانک کې دار راغله. حضرت احمد بن منی قال سنا ابو احمد زبیری دادا که سړی د بانک په شکل نی او اسی چاته امیر ته आवाज وکي صاحب مستیار دي نو دا خیر دی. ځکه هغه خیال نه لکه بلال صاحب نبی کریم په صدا په قربان جمع تیار. نو قاضي حاکم امیر المؤمنین چې د مسلمانانو په امور مشغولای او هغه ته سکور چې دوباره ورته اعلان وکي نو دا د باب د تعاون علی البر والتقوا نه. مونږ چې په مدینه منوره کې نو په یونیورسيټي کې سړي مقررو نو چې بانګ موشو نو په طلباو بغرزیدل الصلاه یا ولد الصلاه الصلاه او په ټول په بلاد عربیو کې سعودي عربو کې سړي وي هغه ته هيئت الامر بالمعروف والنهي عن المنکر وای. ادا بانګ نه پس بانګ نه وای او په دکاندارانو ګرځي وټلې بند کې دکانونه بند کې نو دا جائز دی. دا تعاون علی البر والتقوا. دا په الفجیره کې مال دلی یو ریاست ته دوبه کې الته چې بانګ شي دکانونه به بند کیندو دکاندار یو مرته ته په بار ناشته سودا باندې خرڅ خطر کم دا عمل. نو الفجیره کې دکان دغه نه پس بانګ چوش او په سعودي عربو کې اٹھلې به بندای چې بانګ شي دکان با نو درکې یا به پرده راکاږي یا به سودا نه خرڅ. د حج ورځو کې ډیره غنه شي نو خلک په دکانونو کې مسکي کنه بغیر د حج درځو نه دکان باندې بند یا به پرده پې راکاږي بانګ اقامت مینس کی اجازه دي ټول اٹھلې بند سودا با او سړی ګرځي هيئت الامر بالمعروف والنهي عن المنکر. نو دغه تصویب نه لې چې کوم زمون باس تصویب دای چې د بانک په شان د بانک په شکل دوباره اعلان شي او د اذان خانه نه دغه تصویب مبتدع دی بدعتي دی. با ما جاء فی التصویب فی الفجر، تصویب په فجر کې. حضرت احمد بن منی قال سنا ابو احمد الزبیری قال سنا ابو اسرائیل الحكم بن عبد الرحمن بن ابي ليلان بلال عبد الرحمن بن ابي ليلان دا بلال نه روایت کې خدا حدیث منقطع دی. لیکن عبد الرحمن دا بلال سره ملاقات نشته. قال رسول الله صلی الله علیه وسلم لا تصوب، خو حدیث ثابت ته په نورو طریقو لا تصوبن فی شیء من الصلوات الا فی صلاه الفجر. تصویب مکه و دوباره اعلان مکه و په یو منځ کې بغیر د صلات فجر نه هغه په اذان کې دن نه ده. او فی الباب نبی محذوره دا ابي محذور روایت ته چې ما دلته اشاره کړې دا ابو داود کې ده صلات خیر من النوم. تاسو له پرچا کې دا دوه خبر راځي. یو دا ابو محذور نوم څه ده نوم سمور ابن معیار ده دا یاد لرئ. بل درته بداوي چې تصویب په کم حدیث کې راغلی په حدیث ما نو تاسو ویلې شي چې د ابي محذوره په روایت کې د ابو داود راغلی دا عمر سے به ایجاد کړي نه دا د حضور د زمانه نه ده. شیعگان عمر فاروق ته منسوبه رضی الله عنه. قال ابو اسحاق حديث بلال لا في الله من حديث ابي اسرائيل الملائي وابو اسرائيل لم يسمع هذا الحديث من حكم بن عتيبة قال انما رواه عن حسن بن عمارة. د دې دوه منځ کې بل یو ضعیف راوی دی حسن بن عمارة. دا عالم شیخ دی او د امام محمد صاحب استاد دی. موطا امام محمد کې دنه روایت او امام ابو حنیفه له غسل دور کړو د مرګ نه پس خو ضعیف ته په حدیث کې نو راوی ته ضعیف ویل مطلب دانی چې دا ګناهګار دی زاهد به بزرگ به پرهیزګار به خدا حدیث ملکه بینوي. حسن ابن عمارة ضعیف په حدیث کې دی نور عالم دی او د محمد ابن حسن شیبانی استاد او د امام ابو حنیفه له غسل دور کړو مشهور سړی او په حدیث کې ضعیف دی. عن الحكم بن عتيبة وابو اسرائيل اسمه اسماعيل بن ابي اسحاق وليس بذلك الخبي. ابو اسرائيل مضعیف دی عند اهل الحديث د محدثین په اصطلاح کې. وقد اختلف عنه جرح پر راوی کې دو سيزونو تراجی وی ښا یا حفظ تا یا عدالت. نو حفظ کې کمزورتیا راځي سړی په بزرګي او حفظ او یو عدالت کې چې بدعتي وي فاسق وي نه خو جدا خبره. او د علماء ته چې بعضو تضعیف لیکي دا ضعف حافظي تراجی وي حافظه کمزور ده اختلاط راغله د کتابونه سوځي دي.
وقد اختلف اهل العلم في تفسير التصويب. دا تصویب په تصویر کې علما مختلف دي. وقال بعضهم التصويب يقول في اذان الفجر الصلاه خير من النوم. دا تصویب د خدا تصویب مسنونه ده، وهو قول مبارك واحمد. دا تفسیر د دینه نقل له. وقال اسحاق في التصويب غير هذا. تصویب مبارک اقبل لفظ ویله. قال وشيء احدثه الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم. دا بعد خلق ایجاد کړي د حضور پاک نه پس. اذا اذن المؤذن فاستبطأ القوم. چې مؤذن اذانو کې قوم لګرست شي. وقال بين الاذان والاقامه. دا اذان او اقامت په منځ کې دوباره وای قد قامت الصلاه حي على الصلاه حي على الفلاح. وهذا الذي قال اسحاق هو التصويب الذي كرهه اهل العلم. دا تصویب علماء مکروه ګڼل دي او ایجاد حیلګرو مليانو کړل. والذي احدثوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم. او دا تصویب محدث ده. والذي فسر مبارك واحمد ان تصويبا يقول المؤذن في صلاه الفجر. ابن مبارک او احمد سے چویلی چې تصویب دی ته وای چې مؤذن په صلاه فجر کې دوه یا صلاه خير من النوم هو قول صحيح. او تصویب صحیح ده. ويقال له تصوب ايضا. او دې ته تصوب وای دا مسنون. دا یا لره بدعتيان بتا ست یو دلیل وای. امر دوی اصل پاشو کې اباحت. الحلال ما حله الله والحرام ما حرمه الله وما سكت عنه فهو عفو. دا حدیث به پیش کړي. حلال هغه ته چې حضور خدای پاک حلال کړي او رسول الله مبارک، او حرام هغه چې دوی حرام کړي او چې کوم نه چې پاتې شي دی هغه معاف دي. وی کوم یو بدعت کو نو دا مباح دی او عفو دی. دا دلیل به حضور خو ته منع نه کړي. من د باندې مخک الصلات یا رسول الله ویو نو دا خو منع نه راغلی. نو اصل پاشو کې اباحت. عرس شریف نه خو منع نه راغلی. نو اصل پاشو کې اباحت. میلاد النبی کې دروازې جوړول او شهاهو کول اصل پاشو کې اباحت. ذکر سره سروال ټوپونه وات دا حضور نه دی منع کړي صراحتا. نو که صحابو نه کړي خیر دی نه دی کړي. دا خو عفو کې داخل له مباح کې دا ورته. او بنیادی خبره یاد لره چې د حضور مبارک دا حدیث الحلال ما حله الله یا فقهای کرام قاعده وای چې اصل پاشو کې اباحت ته. نو دا جنس ماکولات مشروبات ملبوسات یادې ښا د خوراک کا چیزونه عبادات نه یادې. عباداتو کې اصل منع علا الا ما شرعه الله ورسوله. نو خلاص کا کې صفابندی نشتا. دا بنوي چې حضور مبارک نه دی کړي نو مونږ هم نو خورو نه. ستا په وطن کې چې سی حلال خورا یو مرغه په یو ځنګل کې ویني چې دا حلال ده که حرام ده. چې دا حرام هغه وجه پکې نه یعنی زی مخلب نه په پنځه نیول نه کوي بس خوره. که په عربو کې وو کنه او دا خارونه خو په عربو کې نشته او دا نور مرغان اکثر دا په عربو کې نشته تنظری زر کې وغیرہ. نو اصل په اشیاء کې اباحت دی. په جامو کې چې د یو قوم مذهبي نه خني نو جامع غونډه. خوراک کې چې حرام صریح ني نو غونډه سره. نو دا قاعده پس کې وا ماکولات و مشروبات. او دلیل یې سره دلیل نست قرآن ده. خدای پاک وای والذی خلق لكم ما فی الارض جميعا. خدای پاک کائناتو کې چې سدي زبکه کې دا ټول تاسو د پاره خدای پاک پیدا کړی دي. نو لکم دې سه باحت د پاره ده او د جواز د استمتاع د پاره ده. فائدہ تعالی د زبکه نه د اسمان نه د بوټو نه د نور نه د ارسنه. او عبادت پنه کې ځکه عبادت هغه عمل ته چې خدای په خوشاليږي. نو د خدای په کوم څه خوشاليږي دا خو بغیر دا غنه چې هغه په خپل ویلي یا دا هغه رسولانو مبارکانو ویلي چې هغه نائبان دي په تشریع کې د خدای د طرفه. نو هغه عبادت بکې عبادت کې اصل منع ده. دلیل یې څه دی؟ دلیل کلام د رسول الله
من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. او حضور وی کل محدثت بدعه وکل بدعه ضلاله وکل ضلاله فی النار. هر په دین کې چې چا کوم نو دین خو د عبادت نوم دی، د خراس کاک او د جامو نوم خو نه دی. نو په دین کې د دین په نوم چې چا شی پیدا اوس موټر کې ناسته دا بدعت نه دی، ځکه دا ماکولات مشروبات دي. پچس کې ناسته بدعت نه دی، پټانګه کې ناسته بدعت نه دی، پچس کې حج مبارک لتل بدعت نه دی، ځکه دا وسایل د حضور زمانہ کې نو. لوټ فکر کې بانګ بدعت نه دی، ځکه لوټ فکر نو د حضور زمانہ کې. دا اشیاء دي نو اصل په اشیاء کې عبادت او یو عبادت کول دي چې صحابه کرامو یو عبادت نه کړي او سلفونه نه نقل او ته نوې عبادت جوړ کې نو دې ته بدعت وایي. نو عبادتو کې اصل منع ده او په ماکولات او مشروبات او مرکوباتو کې اصل اباحت ده. نو دوی د اباحت د اشیاء د ماکولاتو هغه حدیث راړی ست بدعات ده. نو نوې نوې بدعات به جوړي او کوي. یو زراعی دی ګورې د استعمال د عبادت لکه بانک عبادت ته خلوت فکر عبادت نه ده. او هغه زراعی چې د حضور زمانہ کې نو او رستو ایجاد شي د هغه استعمال جایز ده، ځکه هغه مقصود بذات نه. لکه تسبیح په بدعاتو کې نه داخل، تسبیح رستو جوړ شي. البته پکانو او پاډو ذکر راغلی د صحابه کرام. اوس موټر د حضور زمانہ کې نو لارې نه وي، دا وسایل دي چې رستو جوړ شي. او چې کوم شیان د حضور زمانہ کې او هغه استعمال کړی نه دي نه باندې استعمال. لکه د صفونو د پاره پړې غيور نو پړې خو د حضور زمانہ کې هغه نه دي استعمال کړی. یا بان نمخ کې په درود شریف په زور اویل الصلاه والسلام علیک یا رسول، دا بدعت ده. ولی خلی خوې کړه د حضور زمانہ کې او مؤذنینو او دای خلوت فکر ته مجد نشته. نو چې نو بانګي وي نو دا کلمې ول ورسره نه وي، دا ولې زیاتی کې. بسم الله په اول د اذان کې نشته، نو که چا بسم الله په زور وې د بدعتو د اخر د اذان کې لا اله الا الله راغله. که چا محمد رسول الله ورسره زیاتی کنه بدعت وکړه. کدا درته وي چې ما خو کلمه مبارکه پورا کړه او ما خو بسم الله شریف پورا کړه، ته ورته دا ولې بلال صاحب دا ویل. علماء په ترجیح په عدم ترجیح کې مخالفت لري. لا پاتې پدې کلمو کې چې دا نو دې ته بدعت وایي، نو بدعت ګناه پیږي. اوس نو دې خبرو ته خیال لري مبتدئین بدته دا وي چې اصل پاشیو کې اباحت ټیک ته اشیاء دي، ماکولات مشروبات ملبوسات. عبادت خو باندې کې عبادت باندې کې چې خدای او رسول ویلي او صحابه په عمل کې راوست. د دې وجه ذکر عبادت ته نو به ذکر مبتدع محدث بنوي چې کوم د حضور مبارک نه ثابت او صحابه په عمل کې راوست. دین خو هغه چې دا وینه راغله. او یو زراعی وسایل لکه وسایل د حضور زمانہ کې نو اوس پیدا شوی خیر او که د حضور زمانہ کې وو هغه نه استعمال کړي به باندې استعمال. نو ایدان التصویب والذي احدثوا بعدنا والذي فسر مبارك احمد ان تصويبا يقول المؤذن في صلاه الفجر صلاه خير من النوم هو قول صحيح ويقال له التصوب ايضا وهو الذي اختاره اهل العلم ورعاه. علماء دغه مختار کړی دی ولیدل. وروي عبد الله بن عمر با په صلاه فجر کې دا وی الصلاه خير من النوم، دا به پخپل وی خو بل طرف ته بل عمل ته وګوره. نو دا فرق تر تخید تسویب مسنونه او د تسویب بدعي چې پخپل صلاه خير من النوم غوي نو دا سنت دی. خو مجاهد وای زید عبد الله ابن عمر صاحب سره یو جمعه تلاړم او هغه کې اذان شوه، موږ پکې جمع کولا. نو مؤذن دوباره تصویب وکړ. عبد الله ابن عمر ما ته وی راځه ما وباسه د جمعه ته وقال اخرج بنا من عند هذا المبتدع. د دې بدعتي پسې زمون کومه
راځي چې ولم يصلي فی پاجمات کی منځنه کا ځکه دا تصویب بدعیو کني تصویب مسنونه خو هغه پخپل کو انما کان عبد الله ابن عمر التصویب الذي احدثه الناس بعده هغه تصویب منو غنا چې خلق ایجاد کړو دا یاد لره د سلف عمل ما معتبر دي چې علما او رسول صحابه یا محدثین کرام او فقها اعظم ورسره اتفاق وکړي که تابعین زمانہ کې یو عمل جوړ کړي مبتدین پیدا شوي دي خوارج شیعگان معتزله جهمیه کرامیه دا خو د تابعین زمانہ کې پیدا شوي نو دا هر یو سلف عمل حجت نه دی چې موافق د قواعد او د شرع سره او تایید به صحابه علما او محققین وکړي بس